أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. درس دے زمون د سورہ صاد آیات مبارکہ دے سلور سلویختم نمبر درویشتما پارلا دیارلسما رکو دا. واقعات ایوب علیہ السلام شروع او دی آیات کې هم پرون سلوغون ته خبره کړې و. وخذ انسا بيدك پلاس پل کې زغسن جارو فضرب به نوها پاغي ببخبلا ولا تحنس قسم ماتوا إنا وجدناه صابرا یقینا مندلو منگ دے صبرناک نعم العبد خبندو إنه أواب یقیناً دے ورگرزیدن کے واللہ تعالیٰ تا. پرون ویلو چې الله رب العزت ایوب علیہ السلام له تدبیر جوړی چې قسم مات نکی، چې قسم مات کی او داغی کفاره ور کی، چې بیبی شیطان متشکل شیو د ډاکټر او د طبیب په شکل کې، او بیبی ته ولویلو چې ستا د خاوند د مرض علاج وکما او اس اجرت او مزدوری فیستن نالما سیوا د دینا چې د چیلی او بچه د غیر الله پنوم بزبا کی یا قدام نشی کولے نو صرف دم روایا چې دا شفا ورلتا ورکڑی دا. بی بی پا دیبانے فکر را نغی چی دا سڑے سوک دے دا ڈاکٹر سوک دے لارا کے ناس دے غم و فکر اغسطی لاڑ ڈارک کورتا ایوب علیہ السلام تے و رسول خبرہ آغا غصہ شو او وجد غصی دادا چتا دمر زمانہ پا توحید کی تیرہ کا نولی پوہا نشوی دا خو یو مشرک دی تعالی دا سے خبرې کوي. زه کله کله ډېر خوشحاله شم زمونږ بعضې ملګري د دې کلي خلک بعضې غمونو بعضې اجرو ته چې لاړ شي یا بعضې ځایونو بیانونو ته چې لاړ شي
او د بعض علاقې د مولیانو بیانونه چې واوري نو واپس چې راشي غصی ویلته ملاو کسی کولی دای کولی دای کولی نو زه پوه شم چې الله دوی ته پوهه او سمجھ ور نصیب کړی دی په مسله د توحید باندې د ایوب علیہ السلام د بیبي فکر رانغی کور ته خبر راورسولو خاون غصه شو چې ګوره دې سړي تا ته دا د شرک کلمات ښودل او ته بیا هم نه پوهېږې چې دا شرک دی بعضې ټایم وي که نه خلق به دې دوکه کي فلان کی دی کې دمګری دی فلان کی دی کې طبیب دی پیسې نالي دم دی لاړ شه ورته که نه هلته چې لاړ شي تاله تعویز ملاویږي ساخ ملاویږي خو په هغې کې کفري کلمات وي یا تاله داسې دم اچوي چې هغه کفري کلمات دي تی اورې خو دی وایي ښه کېږي پې نو میزۍ تاسو تپوس وکئ که نه ستاسو دې کلي ته یو دمګری راځي چولو والا هم سوچه غواړي او دغه دم اچوم وایي دا دم دې لږ تیز ووایه که نه ماله چا درته څه وایي وایي لږ تیز ووایه ته خو واوره که نه زه خوند لپاره یو پیره خو واورئ که نه دا خلک ځي که نه دمګرو پسې لږ خو د دی دا دم خو واورئ چې دا وایي څه توبه مې دي کم کفر غرئ دا خلک بس وایي ښه کېږو نو ایوب علیہ السلام خپلې بیبي ته وایي چې تا ته د شرک کلمات ښودل ته نه پوهېږې ستا سوچ نه راتلو تا دومره زمانه زما په کور کې تېره کړې ده توحید د لاندې دې تېره کړې ده بس غوسه شو ورته زه به تا 100 دورې ووهم غصې نه وي 100 دورې ښځې که زه ښه شوم د کټه پاڅېدمه نو یاد ساته ښځې 100 دورې به دې وهمه مسله ښځه وهلی شي که نه شي وهلی بعضې خو دومره بدجبې ښځې دي توبې به بس سړی وایي چې سهار او ماښام مې ورته لرګې نیولې وي ښځه راغه استاجي له خاوند مې ډېر ناکاره دی هر وخت یې وهل کوي بس په تندي 12 بجې وي او ما له تعویز راکا چې دا خاوند مې تعویز شي او ما وهي نه استاد جی سوچ کو خيار خلقي هغه وی تعویز در کوم خو عمل به پکې ویا وسنګ وی چې ستاره خاوند راتلو ټیم شي مازیګر شي مزدورین غریب راضي نو دا تعویز بزر راخله او دی غاخونو مخې لغاخونو کې ویني سي او چې سور هغه ته زور ورکړي له یو ورځ د خاوند راتلو ټیم شو خدای تعویز خله کې وا جراغه څه خبره کوي بس دا غږ نه کوي جواب نه ورکوي والونه خوړل بل راځي مونږ خوړل پدرې مرز چونو خوړل خدای خوړې رحم دل وی الوای د سوجي پخکړې دو چه پینټاسټیک پخکړې استاد جی له وړي چې دا والونه دی بیغه کم استاد ورته ظالمي تعویز کې کمال نشتا ستا خوله مې بنده کړې ده مخکې چې خاوند براغې ستړی ستومان او ټوله ورځ مزدوري به وکړه دیاړي به وکړه پردی خبرې به یې یوړي 500 روپۍ به ځان سره راوړي کور ته به خوراک هم راسه چې کور کې دمه شي نو چې هغه به راغی هغه به چې یو کوله تا بوله 2 ورکولې جواب نو بس هغه به والې بله لاره ونه هغه سره نو اوس ته دې خوله بنده شوه نو وال نه خوري قرآنم د ښځو وال ذکر کړي سوره نساء ابتدا کې داسې کارو چې وهلو نو بعد خلکو سمې ووالې نو ښځې شکایت ته راغی اخو د پیغمبر دورو د شکایت ځای و چې راغل د الله حبیب اعلان وکړو چې ښځې به نه وهئ
بس چې نیوالې نو اسمې زورور شي بیا ولا خاوند د سړي زوی ښکارېدو نه نو بیا صحابي راغل الله پیغمبر ته وایي خو سم بد حال راغستی وایي ښځه وهئ خو داسې مه وایي چې خپې لاس وله مات کوي او د وهلو چلې وله سوره نسا کې وښیلو وایي که چېرته ښځه ده سمه نه ده نو فاعظوهن نصیحت ورته وکړه څه وکړه نصیحت ورته وکړه مور ته ول ووایه نصیحت ورته وکړه پلار به ورته نصیحت وکړي بل څوک نو سمه به شي اول خبره نصیحت ته دویمه خبره وهجروهن فی المضاجع ډډه ته وکړه ډډه ته وکړه په ځای د سملاستلو کې خو داسې هجران یې نه دی ویلي قرآن چې ګینې ته څلور میاشتو ته ترې لاړ شه یا پنډۍ ته کار ته لاړ شه نه کور به نه پرېږدې کور به نه پرېږدې وهجروهن فی المضاجع کور کی به ته هجران کې جداوالی به درېمه خبره په نصیحت سمه نه شوه په هجران سمه نه شوه نو درېمه خبره قرآن ذکر کړې واضربوهن بیا یو ډب وهلم شي خو داسې وهل چې زخمی کول نه وي داسې وهل چې لاس او خپې ماتول دا ناروا دي داسې زناور والم ناروا دي د ادب وهل او که په دیم سمه نه شوه نو بس او صرحوهن بیا طلاق زید بل سشته نه نو بیا بله څه جوړېږي خو بیا هم درې مه ورکوئ ښه چل درته ښیم غوسه کېږئ ما یو طلاق ورله ورکه دا چې یو سوره دی هلته کور ته لاړه شي یو سوره دی د پلار په کور تیری کی نو بیا پته د خاون ورته بیا وایي چې لس ورځې شي بس خپئ غریبه بیا سویلې نشي بیا سړی هم خپئ ښځه هم خپئ دواړه یو هم ګرځي سر یې ښکته نیولی ولې پریشان بس طلاق مې ورکړی دی نو که څه دې پرېښودي غوسه به وشي که نه بیا استاد پسې هم ګرځي غوسه کې راغم پوه نه شوم به زړې راته وایي داسې دې خولې ته یې راته را رسولې وه نو گزاره کوئ ښه الله ایوب علیہ السلام خپلې بیبي ته غوسه شو اوې د دواړو جهانو سردار وصیتونه دي یو صحابي ته غالبا د فضایل اعمال کې هم دا وصیتونه شته په فضایل نماز کې غالبا چې دا وصیتونه ذکر دي فضایل نماز کې دا وصیتونه ذکر دي صحابي فرمایي چې ما ته د الله پیغمبر لس وصیت وکړه اوصانی خلیلی بل صحابي وایي ما ته اووه نصیحتونه وکړه څه وکړه اووه نصیحتونه وکړل او وصیت څو وصیت یې ورته دا کړی دی وصیت دا کړی دی ګڼ وصیتونه دي اخیری لسم وصیت دا دی چې الله دې رحم وکړي په هغه سړي چې هغه په کور کې یو لخته ځوړنده کړې ده الله دې رحم وکړي په هغه چا باندې چې هغه په کور کې لخته ځوړنده کړې ده څه دپاره د کور چې کوم ماته خلک دي ښځې دي لوڼه دي د انډر د لاندې دي نه چې د هغوی نه تپوس کوي ماسخوتن شو زه خو مونځ نه راغم جینۍ مونځ دې کړی که نه دې کړی په صفحه 37 باندې دی
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات پلس خبر سرا آخری خبر ادا ولا ترفع عنهم عصاك ادبا اے همسا کنٹی ملری کوئی دکورا آخری وصیت سره مادر دینو گورے چوکا دکور لری نکی بس که یو پیرا دی لر که بیا راغستلم گران دی گورے یو پیرا دی دباو خدم بیا بس وران شیر سا بیا بتوی خو بیا کیگی بس بیا وران شیوی کار بیا سمیگی نا بیا بستار لغواری خو کیگی او چې چوکا اول نادبی بخوا مشرانو مونږ ته خپل نیکو سمیاد دی کونټۍ به ورسره وه په کټ پروتو پاسېدی به م نشو خو چې وي به یې دا کار داسې بیا به داسې و چا پلار هم نشو راکولی اوس خو الله دا واړه واړه یې دی مور او پلار ته نیغېږي او ورته یو څه وایي دی وله بل څه وایي دا وړې وړې ماشومه دم ته راولي کنځلې کوي مور ته مټي ده وایي پلار ته څه وایي یو ځای کې و نو هلکې دغه کو داسې کنځلې وکړه چې هغه سترګې م کته کړي او وایي بس که نور ورسره چېړې نور مې م شرموي داسې کنځلې کړي نا خپله دومره کنځلې کوي نه خبره دې نه چالو شوه چې خپل کور والا وهلی شي که نشي وهلی شي ښه لوڼم والی شي خپله یو خبره پښتنو یو خبره واورئ ظلم واورئ زمونږ معاشره کې دا ظلم دی یو سړی خپله روندار نشي والی ستا د روندار سره سویمه ده و یاره زه د کور مشر کړی یم او ما لرور ویلي چې ستا اختیار دی ته شریعت کې تپوس وکړه روندار د تا سره ډاکټر تم نشي تللی یوازې ډاکټر خو لرې خبره دی لاړ شه عمرې داخلي کېږي د حج داخلي کېږي زت ځان سره حج لبوزله الله کور ته هم نشي بوتلی ډاکټر خو لرې خبره ده دمګرې او پیر بابا خو لرې خبره ده چې پیر صاحب یا خوړ بازار لی بوځي دا یاد ساته د الله کور کعبې ته هم نشي بوتلی زمونږ خو نه منئ شی هغه سرکاري محکمو ته لاړ شئ شرعي قوانین جوړ کړي چې په دوکه به یې بوځېږي ني تاله وایي دا تا سره سفر ګورې نشي کولی دی کور کې چوکۍ وله نیولي او کنځلې وله کوي ستا ورسره سویمه چې ته د روغ ښځې لږې او پردی ښځه ده خاوند خپلې ښځې ته ویلی شي به دوسي چې نشي ویلی وله او حدیث کې راځي لا يدخل الجنت الدوس اے دوس سړی به جنت تم نه ځي صاف حدیث دی ښه دیوس سړی نه دی دا به جنت تم نه ځي عربی کې موله دیوس وایي دا خو دیوس دی چې د ده رور دی رالګي د ده ښځې له دې دغه زمونږ شریعت کې خو د لیور نه پرده ده خو علماء کرام ویلي چې غریبانه نه دي کورونه دومره څوک جوړولی شي نو دومره پورې ده چې هغه حدیث مقصد علما داسې وایي چې د رور د ښځې سره یوازې والی نشي کولی روټۍ درته راوړی شي ښه بوکلې والی لوپټۍ په سر کړې ته لیورې روټۍ درته کېښودی شي جامې درته په کټ کې یوازې والی در سره نشي چې یو په یو کوټه یا یو برنډه یو کټ کې ځان ته ناست یو ګپې شپې وي دا ناروا دی وال خو لرې خبره چې ته د رور ښځه وایې دا درته لا کم شریعت او کم اسلام او کم پښتو اجازه درکړه نه ایوب علیہ السلام خپل بیبي والا ولیسل دورې به دیوا اوس بیبي په حق رای خو عمل نه دی کړی عقیده دا وه الله تدبیر جوړ کو طریقې ورته جوړه کا ایوب علیہ السلام په قسم کې نهانس کوي او بیبیم په حق د نسو کې وی داس یو جارو راوالا چې سل ډکی پکې وي او دا پیدا سی ہوا نو تبم په قسم کې بریشي او دابم خوګ نشي د نن زمانی مولیان را پاسی بدعتیان بریلیان هغه هیله اسقاط کوي
نو 1 روپۍ راوالی 5 وی تاله مې درو بخلی نو دی بل وی تاله مې درو بخلی وی د 500 نه 15,000 شوې ای مړي ته د 500,000 ثواب رسول وی دا هیله اسکات هیله ایوب علیه السلام چې هیله کړې وه وی هغه له خدای ویلي تاله چا ویلي او دا طریقه به کې لا چا وه دا د پیغمبر ته ورتله نه صحابو ته ورتله یقینو که د خلکو دا دین شرمولی او رس ته رزه د دین نه څه جوړېږي خلک ته څه جوړوي هغه غمونو له وګوره هغه خادو له وګوره مړه بس یو شل دی نو ګوري چې رس ته رده په کومه طریقه کې مولیان هم پکې نوې نوې طریقې راوباسي د غم پر ادا برته پته ولګي تاسو چې بار لاړ شئ ناشنا ناشنا چلونه به وګورئ د دې مولیانو ایکټینګونه به وګورئ د نعتخوانانو ایکټینګونه په دې غمونو کې مو وګورئ نه دا طریقه خو الله ورته ښودلې وه تاله چا ښودلې ده وخذ انسا بیدکا پلاس پل کے زغسن جارو فضرب به اوہا پاغی بی بخبلا ولا تحنس قسم ماتوا ایو خبر اللہ بلکی او دا چې په سړی تجربه کړي کنه سړی لپته هغه باره کوي انا وجدناه صابرا مونږو مندلې صبرناک الله وایسو مونږو مندلې صبرناک داسې صبر به د چای لکه د ایوب علیه السلام هر څه لاړ الله شول اوفې د خولې نه نه دی ویستی ګورې دنیاوی مصیبتم پراغے جیدادم لاړو بدنم بیمار دے 38 کاله پکټ پروت دے اوفی ندے رائستے زکخو اللہ وی انا وجدناہ صابرا مندلو منگ دے صبرناک اس چاہ کے صبر شتا منگ صبر شتا هر آواز مونږ په حال باندې رحم وکړي که صبر راکشته ډمتوب تشته ښه وله ښه بېغمه ناست یو کرکټ میچ ته ناست یو ښه صبر دې راکې په هغې خفه م یو ټوله شپه وله کینو که نه او سهار هم خفه وي چې میچ یې بیل خو سهار مونځ یې نو کړی خو دی نه دی خفه د سهار په مونځ باندې چې ما نه خو سهار مونځ هم تللی دی څوک خفه شوي خپل هم نه دی خپل هم دی چې ما نه خو سهار مونځ هم تللی دی زه خو سهار مونځ باندې نه دی خفه شوی او په میچ خفه دی او هغې ته تر شپې 3 بجې 2 بجو پورې کېناستی شي او که د قرآن درس مړه خو په ټیم مونځ نی او نه په ټیم دغه دی او نه داسې سل خبري هغه که څومره به کې څوک خوږېږي او لیټ کېږي که نه دی ولا نور هم خوشحالېږي اده باندې پیریان لګېدلي دی که ایمان نشته هغه ای سره خفه کېږي خوشحالېږي او قرآن کې که د جنت او جهنم ذکر کېږي جنت سره دې نه خوشحالېږي او د جهنم سره نه یریږي نه پړه څه چل کېږي نه را باندې میږي لګي نه نور څه کېږي نه سترګو نه اوښ کېږي نه سر داسې خود هو بس کار روان شو اوې اب دنیا لوبو سره مونږ هر څه کوو هغې له زمونږ صبر هم دی ښه هغې له زمونږ څه دی صبر هم دی لویه سینه ده زمونږ ورته انا وجدناه صابرا اللہ و ایوب علیہ السلام میں صبرناک مندیو سمر تکالیف چی میں پیراوستیو بیماری وا که د بدن وا او که دنیاوی مصیبتونو اوفنو کڑے اب یا اللہ نور صفت کئی نعم العبدو خبندو کم سړی چې په معاشره کې ښي خلک د هغه ښه صفتونه کوي او کم چې بدعمله وي که نه چې کښېني دا فلانکې سړی نه دی دی به خدای له څه جواب ورکوي د دین غټ دشمن دی که نه د قرآن غټ دشمن دی اړو لګي نه هسې ځان داسې تسبیح نسبیح اړوي هسې ځان ته حجونه مجونه کړي نور داسې دشمن دی توبه میري که نه چې دنه خلک یې یادوي بیا او چې ښه سړی که نه ویم نه یاره فلانکې ډېر ښه سړی غریب و هېڅ وس کې نو خو مړه داسې قرآن سره مینه وه جماعت سره مینه وه او که تکلیف به پرې راغی نو ډېر صبرناک و الله د ایوب علیه السلام صفتونه کوي مونږ خو انسانانو صفتونه رب العالمین صفت باندې راغلی وی نعم العبدو ښه بنده و
इन्नहु अव्वाब, यकीनन दे वर गर्दीदुन के वल्लाता हर गम, हर खुशहाली, हर मुसीबत की अल्लाह तरफ ता रुजू को उनके अल्लाह दिमूंगा मुख्बल तरफ तो रुजू को उनकी की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वसल्लल्लाहु तआला।